د پرنجي کولو مونږ دا پرنجي وکړو مونږ ته داسې سوران غوندې کار ښکاري دا ډېر ښه عمل دی د دې پیدا واورې حضور مبارک مې فرمایي چې څوک په تاسو کې پرنجي وکړي اذا عطس احدكم فليقل الحمد لله وليقل له اخوه او صاحبه يرحمك الله فاذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم چا چې پرنجي وکړه الحمد لله وي چا چې واورېده به يرحمك الله وي او بیا به ورته پرنجي واله وي يهديكم الله ويصلح بالكم مختصر هغه پیدا واورې هغه داره کله چې د انسان پیدا کوي پرنجي کوي طبي او ساينسي پیدا داره نو محترمو په دې دوران کې د انسان چې د دماغ او د زړه کار پرېږدي دا سم کار پرېږدي داسې کمزورتیا طرف ته لاړ شي نو چې دی دا پرنجي وکړي او بېرته خپل صحیح حالت ته راشي نو دی الحمدلله ووایي او یا دویمه خبره دا ده چې دی کله دا پرنجي کوي د ده دا شکل ډېر روان شي که په داسې حالت دی پاتې شو نو دا به څومره بدرنګه وي څوک به ورته ونه ګوري خو چې دی بېرته خپل صحیح حالت ته راغی نو دی الحمدلله ووایي رور دی ورته يرحمك الله وي دی بیا وي يهديكم الله ويصلح بالكم بل محترمو د دې ډېرې زیاتې پیدې دي یو پیدا ډاکټرانو دا ذکر کړې ده چې کله انسان ډېره موده پرنجې ونه کړي پرنجې د ده په دې دماغو کې دا دماغ چې ټول دي دا رسي دغه غوندې دي تاو راتاو دي لکه د دغه دا ډیپ دا پیپ سره دا چې تاو راتاو کې داسې دا ټول تاو راتاو دي په دې کې اکثر داسې بړبوکۍ غوندې جوړه شي هغه بړبوکۍ چې ده هغه هوا هغه په دې دماغو کې ونښلي که چېرته دا هوا د دې دماغو نه ونوته نو انسان په پالش کې مبتلا کېدی شي او چې کله د انسان پرنجي وکړي د دې پرنجي دومره زور دی چې هغه هوا د دغې پیپونو نه ډاریک وباسي هتې ډاریک وباسي انسان د پالج یا د نورو بیمارو نه بچي نو محترمو د دې د سنت نبوي صلی الله علیه وسلم د ټولو د دې ډېر فواید دي ساینسي او طبي فواید هم شته او بل زموږ د حضور مبارک خواږه سنت دي موږ به بغیر د دې پیدو نه پې عمل کوو الله رب العالمین دې پې زموږ ستاسو عمل نصیب کي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین